اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتونکو سلامونه، زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی. نن زه یو داسې رور سره موجود یم چې کوم دایي مور چې دی اوسني وختو کې وفات شوې وه، نو ما ډېر فریاد د خلکو کمپلین ته به ډېر زیات راتلل. ما ضروري وګڼله چې زه به دې سره خبرې وکړم او انټرویو ورسره وکړم. دا هسپتالونو خو به تاسو ته پته وي، خاص کر د پرایویټ هسپتالونو. نو د زما جمیل رور مور هم هغې په نارت ویسټ هسپتال کې داخل وو. نارت ویسټ هسپتال کې هغې ته څه مشکلات رالل، هغې نارت ویسټ هسپتال ته څه ویل غواړي او د دې نارت ویسټ هسپتال ښه دی که بد دی، زموږ د ملګرو دپاره کو تاسو ته به نور انفارمیشن هم درکړو. انټرویو راسره وګورئ ملګرو، تاسو ته به غونډ هر څه وایو. السلام علیکم، تاسو څنګه؟ مهرباني ابوبکر، ډېره مننه چې تاسو خو دلته راغلئ او موږ سره دې غم کې شریک شوئ، ډېره مهرباني. ستاسو مور د څه بیماري وایي ته؟ یاره زما مورکۍ چې وه هغه خو صحیح وه، لکه داسې څه غټ بیماري نه وه، په صرف د غوږ انفیکشن ورته. موږ لاړو نارت ویسټ ته، موږ هلته ایډمیشن واخیستو ایمرجنسي کې. زموږ دا خیال و چې یاره بس زه چیک اپ به وکړو، دغه به وکړو، لکه دونه موږ ته پته نه و چې غټه مسله به وي. هغه چې ډاکټر صاحب موږ ته ویل موږ زه به دې ته اپریشن کوم، موږ ویل صحیح ده. اپریشن هم وشو، نارمل حالات و، آی سی یو ته لاړ، آی سی یو نه ایچ ډي او ته راغله. موږ ورسره ښه خبرې مبرې مو کړې چې سهار ولرلو زموږ مریض ته نور هم دغه راغلی و چې دې ته فالج شوی دی. بیا چې لږ ساعت یو شپه تېره شوله، په سبا شو دې ته ګردې پیل شوي. بیا چې بله ګوره اصل خبردار چې زما مریض آی سی یو کې هم ته ساتې، په وینټیلیټر باندې هغه باندې هم ساتې، په کار چې زما مریض خو سټیبل وساتلی شي، نور خو نه سیوا کېږي که نه. نو او بل خبرداره چې ملاقات ته ورشي آی سی یو ته، یاره زما په سر کیمرې لګېدلي دي، زما په سر افسران ولاړ دي، زه ملاقات نه کېږي. نو ولې نه کېږي؟ لکه مثال ته پې 2 لک روپۍ شواروز لګې، 1.5 لک روپۍ شواروز پې لګې، 1 لک روپۍ شواروز پې لګې، او ستا مریض تا تر خپل کنډیشن پته نه لګي. نو آیا دا هسپتال زموږ د پاکستانیانو لپاره ساز شوی یا د افغانیانو لپاره ساز شوی؟ ځکه چې هغه هسپتال کې چې څومره دي هغې کې ټول افغانیان دي. نو هغوی خو څه ویلی نه شي، دا خو لکه مثال هغوی یو بل وطن نه راشي او دلته هغوی د پیسو مشینان ساز کړي دي، لکه ته پې مثال په 15 ورځو کې 6 لکه 7 لکه 8 لکه روپۍ لګوه که نه. نو دغلته به کم کسان ځي؟ آیا دغلته سمګلران ځي چې دا دونه پیسې پیدا کېږي، یا دا دونه بارمل نه چې مثال راشي، مثال افغانستان به زه کم زموږ پړوسي ملک هغه یاد کړو، دغه ځای نه موږ ته پیشنټ راځي، خو دغلته دا ظلم دی که نه. موږ دا ویو چې صحیح ده، ته پیسې اخلي، ته پیسې واخله په نارمل کنډیشن والا، چې یو سړي ته خو دغه نه صرف ته ډاکټران ساتي، ته 8 کروڑ 10 کروڑ روپۍ تنخواګانې ورکړي. نو داسې خو نه چې ته یو غریب سړي سره ظلم وکړي. مثال یو غریب سړی دونه دغه کې چې هغه ذهني ټارچر کې چې هغه بیا په کلونو نه دغه کېږي. لکه دا خو دونه پیسې خو چا سره نشته چې ته مثال په شواروز کې 1.5 لک 2 لک روپۍ په شواروز لګوه، او ستا مریض مثال تا ته پته چې ده کې 1% ستا ته پته چې 1% زما مریض کې چانس نشته، او ته 3 ورځې په وینټر باندې ساتې. نو دا ظلم دی چې تا ته پته ولګي چې مریض دونه کنډیشن کې دی چې هغه د دې نه مخکې مثال خرابېږي، نو ته خپل هغوی ته مریض ولې نه ورکړې چې ته 3 ورځې مریض په وینټر باندې د پیسو دپاره ساتې، بل سره لپاره خو نه ساتې که نه. لکه تا ته اوس ویله چې ورشي بالکل زه مریض انشاءالله ښه روان دی. څنګه ښه روان دی؟ زما مریض ته آی سی یو کې دغه وشو، فالج وشو، ټولولی شو، په بله شپه زما مریض ته ګردې پیل شولې، په بله شپه زما مریض ته نوره دغه ولګېده. ګوره چې انسان لکه دا خو موږ منو مرګ ژوند الله په لاس کې دی، زما مور به نور رزق په دې دنیا نه و، بس هغې چې کوم رزق و هغه خو ختم شو. خو لکه موږ د نورو خلکو لپاره یو چې آیا لکه ظلم کېږي که نه؟ لکه ولې ظلم کېږي؟ لکه مثال دونه لکونه روپۍ خلک لګوي او ستا مریض تا ته لکه زما ته ما زه 10 لکه به ولګم 20 لکه، ما ته خو څه په لاس راشي که نه؟ ما ته په لاس ته راځي نه، او مثال ته 10 لکه 20 لکه روپۍ لګوي که نه. نو ظلم د انتهایي. موږ د دې ځای چې کوم انتظامیه ده، کوم حکومت پاکستان کوم ادارې ده، هغوی ته دا ریکویسټ کوو چې یاره په دې خاص نظر وساتلی شي. بالکل په دې خاص نظر ساتل پکار دي. لکه دا نن ما سره مثال لکه ما سره وشو یا ونه شو، مثال زما مور ولاړه بس خبره ختمه که نه، هغې په نور خو لکه مثال لکه د پیسو حساب کتاب چې 200 خو پکار دی، ته هغوی حساب نشي کولی. تا بس دغه درکوي رسید ته 1.5 لک جمع که 2 لکه جمع که، تا ته دا پته نه لګي چې زما مور ته بیګا څه خطرې دي څه خطرې دي، د وایي څونه حساب کتاب دی که نه، تا ته خو پته لګي نه، بس تا ته صرف کمپیوټر نه پرچه درکړي چې یاره دونه جمع که.
تا ته خو ته د ویم پته زما مور ته بېګا څه خطرې دي نه دي خطرې یا زما مریض څه کنډیشن کې دی. دا تاسو وایي د نارت ویسټ که نه په نوم خو ډېر زیات دی. ګورئ چې یو کس وي که نه لکه اوس چې عام کس لکه فرض کړه زه نه یم خبر که نه نو ما خو اورېدلي چې نارت ویسټ ګران هغه د دې علاج بخي نو ګورمنټ اسپتالونه چې دي د دې په نسبت نارت ویسټ ښه دی خو خراب. بالکل داسې ما هم اورېدلي وو که نه لکه موږ هم اورېدلي وو چې یاره لکه زه به لنډه ته یم چې الارج زموږ د ټولو نه هلته پکې ریسرچ کېږي داسې ډاکټران هم پکې ناست دي موږ هغه پرېږدو موږ وایو مړه بس الارج دونه نه دی او الارج یا شیرپا هسپتال دی یا حیات آباد دی موږ دا وایو چې موږ سرکاري داسې سهولت نه ورکوي. صحیح ده په نارت ویسټ کې به ډاکټر ښیي تا ته به اپریشن هر څه وکړي خو هغه نور سره به ته بیا څه کوې چې هغه تا پسې دونه هر څه سنبالوي هغه خو ته بیا نشي دغه کولی. نو څومره چې زما مثال په دې شیشه باندې ما ګوري نو زه هغوی ته دا دغه کوم چې پرایویټ څومره ادارې دي هغې باندې نظر خاص کر چې څومره زمونږ ادارې دي هغوی دې پرې نظر وساتئ چې آیا دا دونه پیسې دوی څنګه لي څنګه مثال لکه تا ته ما ابوبکر دا واضحه کړه چې تا ته دا پته نه لګي چې زما مریض ته څه خطرې بېګا هغې تا ته صرف پیمنټ یادوي چې دونه پیمنټ زما تا پسې بغیر یې دونه دی ستا مریض په آی سی یو کې پروت دی هغه ته څه خیږي نه خیږي تا نه پرېږدي دنده ما ورسره 2 پیرې چیړو کو ما ورته ویل یاره ما د شپې 1 بجې زه ورغلم ما ورته ویل ما ته ملاقات و یاره ما باندې بره کیمرې لګېدي ما نه میجر صاحب تپوس کوي ما نه دغه کوي نو ما ورته چې ګوره زه خو 2 لکه روپۍ شوارو جمع کوم زما حق دی نو بیا ډاکټر صاحب ما له راویستو او زه مطمئن کړم چې انشاءالله خیر به شي الله به خیر کړي نور بس دا به ویو چې دا یو علاج نه دی دا یو بزنس چالو شوی دی یو د پیسو یو مشینان راغلي دي نو موږ خاص کر چې څومره دغه په دې نظر وساتئ شي دا نن ما سره وشي دا بل سره هم کېږي خو لکه مثال دلته چې هغه کسان ټول راځي چې هغې ته افغانستان یا داسې خوا زموږ چې کوم ګاونډي ملکونه دي نو دلته هغې ته راځي خلک نو هغوی خو څه نشي دا کولی کنډیشن ځکه چې هغوی ته څه پته نه لګي نو موږ ته پته دا ولګېدله چې یاره زموږ د دغه لایق نه دی مثال لکه یو سړی پرې مطمئن کېدی نه شي په نارت ویسټ یا رحمان ستاسو مریض ستاسو مور څومره وخت تېر کو په نارت ویسټ کې وایي باندې څومره خرچه ولګېده یاره زما مور غالبا د زیارت ته ورځ نه ما هلته اډمیټ کړې وه او نه پیر په ورځه پورې زما هلته د هغې نصیب و او کم از کم زموږ 7 लाख روپو پورې ولګېدلي دا څومره روزي دا 4-5 दिन وشوي بس ځکه 4-5 زیرو کې 7 लाख ګوره زه په ګورمنټ کې خو هغې خپل ځان نه ګټي که نه هیله خو بیا مخکې ته ګورمنټ ادارې ته اخلي خو په پرایویټ کې ډاکټرز خپل شیر نو هغې ځان له اخلي نو کیدای شي دا ډاکټران خپل ځان له ګټه غواړي که نه نو هغې کې ډېر زیات چارجز کوي په پیسه هر چیز نه دي څنګه تاسو کتل څنګه صرف د غوږ مسله وه د غوږ مسلې نه جون لاړې فالج لاړې په هسپتال کې هسپتال کس ښه کوي نارت ویسټ او داسې پرایویټ هسپتالونه به خراب کړي زه به هر یو پرایویټ هسپتال صرف د یو هسپتال د لاسه نه خرابوم خو بیا څنګه دې خبر وکړه چې نظر پرې وساتئ انتظامیه څومره هم دي ځکه د هغه ګورمنټ خو نه به بیا هم ته تپوس وکړي چې دا ولې دا شیز ولې هغه به تاله جواب دی خو پرایویټ به تاله نه ځکه هغه به تاته وي تا مریض داخل کو د خپله مرضي نو پرایویټ صرف په پیسو په ذمه ځای تاسو خپل ایکسپیرینس تاسو د انټرویو نه به پته ولګي چې پرایویټ هسپتالونه همیشه ښه ني په سوچ باندې کار والی او د خپل خپلوانو او د خپل زندګۍ خیال ساتئ زه به خپل صحافي رور الف خان شیرپو صاحب نه تپوس کوم چې دی په خپل کم نظر لري. ابوبکر خان ډېره زیاته مننه تا نن یو ډېره مهمه ایشو راچته کړې جمیل زمونږ یو ورور دی نارت ویسټ روالي سره دا خبرې اترې چې وشولې دا سړومبنۍ ګیله شکوه نه ده دغلته مړي ساتلې کېږي او دا ډېر خانان یا دا ډېر غټ خلکه چې ویله کوي زمونږ مړې خو د جمعې شپه مبارکه شپې ورکړه نو دا صرف دا هسپتال یې د مبارکې شپې له ساتلې دي او بل دا ده چې په شیشه کې به ورته ښیي د بجلی شاټ په ورکي 75% ژوندی دي 80% ژوندی دي زه مړي له بجلی شاټ ورکوم هلکه مړی به ټوپونه نه وي دا د دغه هسپتال صرف دغه کار دی چې مړي له د بجلی شاټونه ورکوي نور پکې هېڅ هم نشته دی دا د دې خلکو خپله ځان سره کمزوري ده جمیل خپل ځان سره په خپله چې کم دی نو دوکه کړې ده چې ده دا دونه هسپتالونه پرېښودل نارت ویسټ یې یوړه ده د غوږ نه په وجې چې کم دی هغې د ګردون هم پکې خلاصه کړه هغې پکې په پالج هم پکې ووښله نو داسې هسپتال نه څه مطلب هسپتال دی د پیسو مشین دی
او داسې ړومبني شکایت نه دی مړه په سوونو شکایتونه راغلل. ګوره د دوی یو جعلي رسید وي، یو اوریجنل رسید وي، یو کچه رسید وي، یو پوخ رسید وي. بل دا ده چې د کمرې به بېلې پیسې، خو قدم پکې ږدي د هغې بېلې پیسې، خو نرس سره خاندی دي د هغې به بېلې پیسې، خو نرس نچه درکړي د هغې بېلې پیسې. نو هر څیز چې کوم دی په پیسه باندې ده. نو زه خو چې دې نه پس دا کم خلکه د مړي تپوس کوم چې راو دا پلانکې چې کوم دی د جمعې په شپه مړ شو، د جمعې د شپه دا ډېره مبارکه وي، دا ډېر بختور خلکو ته خدای پاک دغه ورکوي. هغه د خان بچي وي یا د خان ښځه وي، زه به ضرور دا وایم چې دی دې شپې ته ساتلی وه. دغه هسپتال مړې صرف دې شپې ته ساتي او دې دغه راکوي. اوس زه دا ګیله په دې نشم کولی چې ما خو بار خلکو ته ووایي چې یاره دا هسپتال نه دی، دا د پیسو مشین دی. د هغې باوجود هم یو سړی خپل مریض وروړي. ته ورشه نصرالله بابر هسپتال دی په پېښور کې، داسې علاج پکې کېږي چې حیران به شي. LRH کې هم کېږي، KTH کې هم کېږي. دوی 2 لکه روپۍ ورکوي، 2 لکه روپۍ ورځ، 2 لکه روپۍ ورځ، 75,000. دا زمونږ اوس بل ملګري پکې دي 75,000 روپۍ ورځ چې کوم دی د هغه ورځې ضایع کېږي او نن 28مه ورځ ده. اورې دلته کې زه نورې مثالونه نشم ورکولی. ابوبکر خان په تاسو باندې هم راغلی ده چې هغه 9 لکه او 2.5 لکه او 15 لکه روپۍ ورځ چې کومه ده هغه اخیستې شوې ده. نو زه دا خلکه چې کوم اوري او د جمیل ورور دا خبر راویستله، د دغه ځای انتظامیه چې کومه ده صرف د پیسو مشینان ته جوړ شوي دي، صرف د پیسو مشینان دي او ډېر مړي پکې په هفتو پراته وي. ښه په هفتو پکې مړي پراته وي، تا ته په شیشه کې ښیي او ټول به دلې سورې ورې به دې کي او د بلې شاټ ورکوي او تا ته به څه وایي 75% پکې سا شته ښه، 80% پکې شته ښه، به 90% دی بس سورې ورې د چا نه ګردې ویستلې، چا نه څه ویستلې، چا نه څه ویستلې. نو تاسو چې نن کومه دا ایشو روچته کړې ده، زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. خو دې خلکو ته وایم چې ګوره یو سړی تا ته وایي چې دلته کې پیسه زیاته را، تا ته بار وایي چې دغه کې علاج نه کېږي او ته وله بیا هم بوځې، نو ځان له خپل ژوندي مه مړه کوئ. مننه. الف خان صاحب څنګه ووې نو اوس نه بعد به زه وایم یو کس به ځان سره خپله ظلم کوي، دا انټرویو هم ګوري او بیا هم نارت ویسټ ته څوک بوځي. ځکه نور خلک هم جمیل صاحب شانتې خبر به نو چې لکه هغوی ته به هم لګېدل چې نارت ویسټ لکه پرایویټ هسپتال دی، خرچه به ډېر راځي، کېدای شي دې کې پریویلیجز زیات دي، دې کې ډاکټران ښي، دې کې علاج سم کېږي. خو نن نه پس په داسې شین باندې یقینونه کې نن نه پس د خپل ځان د خپل خپلوانو زندګیانو خیال وساتئ. انشاءالله به بل انټرویو کې به سره ملاویږم. جزاک الله.